اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د رپاڼه پروګرام کې ستاسو د پروګرام میزبان نواب بادشاه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې ښاد آباد او خوشحاله به وي. ګرانو کتونکو د رپاڼه پروګرام کې موږ ټیم په ټیم باندې هغه ځوانان، هغه مشران او هغه خلک راولو کوم چې د معاشرې دپاره، د ځوانانو دپاره، د دې قوم دپاره څه خدمات کوي، څه جذبات لري. ګرانو کتونکو نن زموږ سره په دې پروګرام کې یو نوجوان موجود دی چې د داسې ځوانانو په باره کې شاعر وایي چې هغه ځوان د قبیلې د سترګو تور وي، چې ماضي وي بېداغ او مټو کې زور وي. کاشف وقاص به موږ سره موجود دی چې د هزارې یونیورسټۍ د دیر ویلفیر سوسایټۍ چیرپرسن دی. هغه موږ سره پروګرام کې موجود دی. هغې ته موږ په خپل پروګرام کې په راتګ باندې خوشامدید وایو، هرکلی ورته وایو. کاشف بھائی په خیر راغلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زموږ چیرپرسن وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، د بنیادمو چې په کار شي سړی. نو سرجي ډېر زیات شکرګزار یم د خپل سوسایټي د طرف نه، د خپل سټوډنټس د طرف نه. تاسو چې د سټوډنټس دپاره کوم سټرګل کوئ، د دې نه مخکې زموږ انټرویوز کړي، تاسو د سټرایکس دپاره زموږ د مختلف اکټیویټیز دپاره تاسو موږ سپورټ کړي یو. نو ډېر زیات شکرګزار یم د خپل سوسایټي د طرف نه، د خپل ټول سټوډنټس کمیونټ د طرف نه چې کوم دی تاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم او خراج تحسین تاسو ته پیش کوم. ډېره مهرباني. شکریه. کاشف وقاص بھائی، زمونږ د دیر ویلفیر سوسایټۍ چې کوم سټوډنټان دي یا ستاسو د علاقې کوم سټوډنټان دي یا عام خلک دي، هغې خو به شاید تاسو پیژني، خو زموږ ډېر ناظرین داسې دي چې د هغې سره به ستاسو تعارف نه وي شوی، په اول ځل سره مخامخ کېږئ. د دې وجې نه زه مناسب ګڼم چې د ټول نه مخکې تاسو خپل تعارف زموږ د ګران کتونکو، لیدونکو او اورېدونکو سره کېږئ. جی بالکل. زما نوم کاشف وقاص دی او د تالار سیمې سره تعلق ساتم او هزاره یونیورسټۍ کې د بي ایس انګلیش لټریچر چې کوم دی سټوډنټ یم. 4 سیمسټر زما روان دي او دې نه علاوه سوشل اکټیویټیز ورسره کوو، د خپل سوسایټي چې کوم اکټیویټیز دي هغه ورسره کوو، د سټوډنټانو چې کوم سپورټ دی هغه موږ کوو. د دې نه علاوه دغه چې کوم زموږ اکټیویټیز دي د دې نه ایکسټرا چې موږ ته کوم ټایم میلاویږي نو هغه په میډیا چې کوم سایټ دی په هغې کې تېرو، پریکټس کوو، ستاسو غونته خلکو نه ایکسپیرینس ګین کولو کوشش کوو، د هغو سره خپل ټایم چې کوم سپینډ کوو. کاشف بھائی، دا راته ووایي تاسو چې دیر ویلفیر سوسایټي هلته جوړه کړې ده، د هغې مقاصد څه دي؟ د هغې مقاصد سرجي پرون زموږ پرزیډنټ صاحب هم په دې حوالې سره چې کوم دی د انټرویو کړی و، ډېر زبردست انټرویو تاسو د هغه کړی وه، زیاتره ایکسپلینیشن خو هغه ورکړی دی. خو زه به صرف د سوسایټي په حوالې سره داسې خبرې وکړم چې پرون پروګرام کې کومې مس شوې دي. زموږ د سوسایټي مین چې کوم مقصد دی، زیاتره خلک دا هم اوبجیکشن کوي چې یار ستاسو کوم ټایم دی، تاسو خپل ټایم ویسټ کوئ، ستاسو چې کوم اکټیویټیز دي دا ستاسو سټډي ډسټرب کوي. نو مختلف قسم رایټ چې کوم دی نو خلک ساتي. دوه قسمه خلک په دغه کې ابجیکشنز کوي. یو هغه دي چې ایجوکیټډ خلک دي، یعنې د یونیورسټیز نه تېر شوي دي، هغوی په خپل ایکسپیرینس بیس باندې دا خبره کوي چې ستاسو کوم سوشل اکټیویټیز دي د سوسایټۍ یا د دې نه علاوه د فیډریشن دا چې کوم دي بالکل فضول اکټیویټیز دي، ستاسو ټایم ویسټ کوي. او دویم دغه خلک دي چې هغه څه ایکسپیرینس نه لري، په سوشل میډیا باندې هغه تنقید کوي. نو دغه دواړه قسمه خلکو ته به زه چې کوم دی نن د سوسایټۍ په د اهمیت په حوالې سره دوه درې خبرې اډ کوم. زموږ د سوسایټۍ مقصد دا نه دی چې یاره موږ څه داسې یو نوی چې کوم دی ملک به موږ جوړ کړو، داسې یو نوی څه غټ چې کوم دی نو موږ به چینج راولو، داسې نه دي. زموږ د سوسایټۍ مین چې کوم مقصد دی هغه مقصد دا دی چې په عام سټوډنټس کې، په عام پبلک کې دا اویرنس پیدا کول دي، دا یو ماحول پیدا کول دي چې یاره دا کنټري چې کوم ده، دا سیسټم چې کوم دی دا د سټوډنټس دپاره دی، دا د عام شهري دپاره دی، د ملک چې دا کوم سیسټم دی دا د ملک زموږ په ملک کې د عام طور د وختي راستې داسې یو ماحول جوړ شوی دی. کو پولیس ډپارټمنټ دی هغه ځان له چې کوم دی شهنشاهیت کوي، د دې نه علاوه که بیروکراسي ده زموږ کو آرمي ده، که داسې کوم ادارې دي که نه هغه ځان چې کوم دی معتبر ګڼي او عام عوام چې کوم دی، عام ولس چې کوم دی هغه چې کوم دی نو خپل غلام ګڼي. نو زموږ سوسایټي په سټوډنټانو کې، په عام سوسایټۍ کې دا زموږ یو سټیپ دی او دا سټیپ انشاءالله تعالی زموږ په سټوډنټانو کې او په عام عوامو کې دا کانفیډنس پیدا کوي چې زموږ کوم څومره هم ادارې دي، اډمنسټریشن دی، د یونیورسټیانو ادارې دي، بیروکراسي ده، دا څومره چې ادارې دي دا د عوامو دپاره جوړې شوي، د سټوډنټانو دپاره جوړې شوي دي. مین چې کوم د دې ملک اساسه ده هغه سټوډنټان دي او عام سویلین دي، دا اویرنس پیدا کول زموږ د سوسایټۍ مین مقصد چې کاشف بھائی، دا مختصرا راته دا ووایي چې ستاسو د سوسایټي د مستقبل د فیوچر پلانینګ څه دی؟ زموږ د سوسایټي مستقبل پلانینګ چې کوم دی نو د 2014 نه زموږ سوسایټي په هزاره یونیورسټۍ کې کار کوي او په اوس د سورسز د کمېدو وجې نه په سټارټ کې چې کوم دی نو ډېر زیات په یو لیمیټډ
سطح باندې چې کوم دی نو هغه خپل اکټیویټیز کول خو د ټایم سره چې کوم دی نو ان شاء الله تعالی زموږ پروموشن کیږي او د ټایم سره چې کوم دی نو موږ چینجز راولو او زموږ چې کوم آیډیا نو هغه زیاتره خلکو ته چې کوم دی نو ټرانسفر کیږي. اوس چې کوم دی نن سبا الحمدلله موږ داسې پوزیشن ته راورسېدو چې الکترونیک چینلز چې کوم دی نو هغه موږ له سپورټ راکوي. زموږ په سټرایک کې باقاعده زموږ خلک خبر اوري. زموږ فیوچر چې کوم پلانینګز دی هغه دا دي چې د سټوډنټس کوم پولیټیکل رول دی په معاشره کې، د دې نه علاوه د عام ولس چې کوم رول دی په معاشره کې هغه اجاګر کول دي او په فیوچر کې یو داسې بیلټ یو داسې نیریټیو جوړول دي چې زموږ عام عوام کې دا کانفیډنس راشي، دا امید پکې راشي او دا طاقت په هغو کې راشي چې دا ملک دا سیستم دا هر څیز چې کوم دی دا زما په وجه باندې چلیږي، دا ټول سیستم دا څومره چې سیلریز دي، دې نه علاوه که سکیلز دي که هر څیز دی دا زما دپاره دی او چې کوم دی نو د دې مین اساس چې کوم دی نو زه یم. کاشف بھائی مخکې ټایم ما تاسو سره ګپ شپ لګاوله په هغه کې څه خبرې داسې رالې زه مناسب ګڼم چې هغې حوالې سره هم یو پوښتنه وکړم. تاسو سره ګپ شپ کې دا خبره مخکې ته راله چې را روان 15 تاریخ باندې تاسو ته هیومن رایټس چې دی نه ایوارډ درکوي، بیا ممبرشپ هم په 21 باندې درکوي. عموما زموږ د خلکو ذهن کې دا یي چې کوم بین الاقوامي ادارې دي یا ان جی اوز دي د پاکستان هغه شهریان د هغه خلکو له هغې ایوارډونه ورکوي، ممبرشپ ورکوي چې پاکستان د کوم نظریې تحت جوړ شوی دی د هغې خلاف هغې کار کوي. آیا تاسو ته ولې ایوارډ درکوي؟ دا سوچ ټیک دی د خلکو که نه؟ جی بالکل تاسو کوم کوېسچن وکړو نو دا کوېسچن تقریبا د کله نه چې ماته دا کال شوی د کله چې ماته دا نوټس میلاو شوی دی د ایوارډ دپاره د خپل سوسایټي د طرف نه او د ممبرشپ نو ډېر زیات د زما ټیچرز هم داسې دي، زما ملګري داسې دي، د فیملی نه داسې خلک دی هغو دا قسم کنفیوژن ساتي چې یاره هیومن رایټ کمیشن چې کوم دی دا یو بهرنۍ یو انټرنیشنل اداره ده او دا زموږ د کلچر سره هسې نه چې تا له داسې ډیوټیانې درکړي چې یاره زموږ کلچر هغه کلیش کوي، زموږ پښتون کلچر یا زموږ ریلیجن چې کوم دی نو هغه کلیش کوي. نو په دې حوالې سره ما خپل یو ویډیو پیغام هم کړی او زما کلیر موقف دا دی چې ایوارډ خو یو عام خبر دی، ایوارډ به زه دا واکسپټ کوم خو د ممبرشپ په حوالې سره په 16 تاریخ باندې به هغو ماله خپل یو لیست راکړي، په هغه لیست کې به هغو دا خبرې منشن کړي چې هغو زما نه څه ډیوټیز اخیستل غواړي. نو د هغې د سټډي کول نه فرض که په هغې کې زما د پښتون کلچر سره د هغو کلیش و یا د دې نه علاوه زما د مذهب سره د هغو څه کلیش و نو بیا د هغې نه فرض چې کوم دی دا ممبرشپ به زه نه ایکسپټ کوم او بالکل به زه چې کوم دی هلته رجع کوم. خو که فرض که دې سره څه کلیشز نه زموږ د مذهب او د کلچر سره نو انشاءالله په دغه صورت کې به په 21 تاریخ باندې د هغو ممبرشپ زه ایکسپټ کوم. ملګرو نه مې دا اورېدل دي د شعر و شاعري کې دې طرف ته څنګه رالې د سبق سره شعر و شاعري لږه ګرانه دی چې سړی تعلیم هم مسلې بیا دې طرف ته جی بالکل اکټیویټیز نن سبا سوشل میډیا دور دی او شاعري چې کوم دی نو هغې هم خپل یو ځای نیولی دی او میډیا زموږ د کنټري چې کوم دی نو پنځم یو مضبوط فلر چې کوم دی هغه جوړ شوی دی او میډیا باندې نن سبا چې ته هر څه غواړې مطلب که ته کنونشن غواړې که ته شهرت غواړې که ته هر قسم فیلډ ته تلل غواړې نو ټول نه اولنی زه دا ګڼم چې یاره میډیا چې کوم دی نو هغه زموږ مضبوط فیلډ دی د میډیا سره کنیکټ یم زه نو دې وجې نه چې کوم دی نو شاعرۍ سره هم لګاو لرم ښه کافي حده پورې چې کوم دی نو په دې کې انټرست هم ساتم او شوق هم ساتم او څه مات ګوډ الفاظ اکثر نوې شاعرۍ ته چې راځي نو یا چېرته مین شي یا د چا نه متاثره شي، ته چېرته مین شوی یا د چا نه متاثره شوی څنګه راغلی؟ نه چې داسې خو څه نشته دی خو زیاتره کوم پویټران چې کوم دي شاعران چې کوم دي نن سبا چې کوم کار کوي په کوم فیلډ کې چې په شاعرۍ فیلډ کې چې نن سبا کوم کار روان دی انتهایی په زبردسته توګه باندې نو عام هر تقریبا زه وایم چې 80% چې کوم خلک د سوشل میډیا سره کنیکټ هغه ټول چې کوم دی نو شاعرۍ سره لګاو ساتي زه وایم چې دغه وجه ده د دې نه علاوه داسې ریزن نشته. رومانټیک شاعري دې خوښوي مجازي که حقیقي که تصوف والا کوم شاعري ستا زما چې کوم مین سلیکشن دی نو مین مطیع الله تراب زه چې کوم دی هغه زما آیډیل دی او انقلابي چې کومه شاعري ده کومه چې زموږ د پښتو دپاره کېږي کومه چې زموږ د کلچر دپاره کېږي دغه شاعري کې زما انټرست چې کوم دی نو هغه سیوا دی. زموږ ګران کتونکي لیدونکي اورېدونکي به په دې انتظار یم چې د خولې نه موږ یو شعر واورو غزل واورو زموږ ګران کتونکو لیدونکو اورېدونکو سره شیر کولی شي؟ جی بالکل زما دوه درې شعرونه به ستاسو سره شیر کوم چې وایي چې هره چاره په پیسه نه وه خالقه هره چاره په پیسه نه وه خالقه زموږ دا لوبه هم زده نه وه خالقه او هوره ښکلې وه مزه یې راکوله هوره ښکلې وه مزه یې راکوله خو ارمان دې پوښتنه نه وه خالقه او د زکات پیسې مې ځکه نه ویشلې د زکات پیسې مې ځکه نه ویشلې چې زما سره کیمره نه وه خالقه. ډېر ښکلی مونږ به در وړلی که نه څه خاص خبره ګرانو کتونکو کاشف بھائی چې دی نو هغه د ذوق او د ادب سره هم لګاو دی ځکه د هغې نه دوه درې شعرونه هم موږ واورېدل
دا به کاشف بھائی ته وایو چې آیډیل شخصیت دی په شاعرانو کې یا د شاعرانو اکثر څوک دی؟ فعام سوشل موټیویشنل سپیکرز کې چې کوم دی نو لکه موږ سټوډنټان یو چونکې نو دغه فیلډ چې کوم دی نو زیات مونږ هغه سیزونو ته توجه وکړو کوم چې زموږ په کار راځي. نو په دغه فیلډ کې سندیپ مشواڼي زما آیډیل او فیورټ دی ځکه چې هغه د موټیویشن لپاره کوم کار کوي. نو هغه په دې ریجن کې د ایشین په دې چې کوم بیلټ دی په دې کې هیڅ چا نه دی کړی. د دې نه علاوه په شاعرانو کې چې کوم دی نو ډېر زیات شاعران داسې چې زه فالو کوم مطیع الله تراب صاحب دی، د دې نه علاوه منیر بونیری دی او ښه شاعران زمیر خان زبیر دی. د دې نه علاوه احسان د بازار دانش نوم چې کوم دی نو هغه منشن کول دلته ضروري دي. هغه هم ډېر زبردسته کار کوي د پښتون لیټریچر لپاره، پښتون کلچر لپاره. دغه چې کوم زما آیډیا دي. کاشف بھائی زموږ چې کوم ګران کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، د هغې سره به خپل اخرنی پیغام څه شیر کوي؟ د هغو سره به دا پیغام شیر کړم چې نن سبا چې کوم دور روان دی د سوشل میډیا دور دی، د سوشل میډیا ټایم دی، زیاتره بلکې زه به دا ووایم چې زموږ د ایج یا زموږ روان چې کوم سټوډنټان دي څومره هم خلک دي نو هغه تقریبا آلموسټ سوشل میډیا سره کنیکټ. نو په سوشل میډیا باندې نن سبا چې کوم څیز روان دی ډېر یو زبردسته ټرینډ هم دی، یو ترقي ورته هم وویلی شو ځکه چې هر انسان چې کوم دی د خپلو خیالاتو اظهار کوي او د هر انسان د خیالاتو نه چې کوم دی هغه موږ بغیر د هغه سره د میلاوېدو نه، بغیر د هغه سره د انټراکشن نه موږ د هغې د خیالاتو نه چې کوم دی خبر یو. نو نوي کل ته کوم خلک چې ما ګوري هغو ته زما دا پیغام دی چې خپله زندګي چې کوم ده نو 2 ورځې زندګي ده، په دې کې ایجوکیشن، فیملی، سکیل او پیسه چې کوم ده دا زموږ د زندګۍ مقصد نه دی، بلکې زموږ نور موږ انسانان یو. الله یو داسې ماشین پیدا کړی، یو داسې مخلوق چې کوم دی انسان الله پیدا کړی دی چې دی وغواړي نو هر څه کولی شي. نو ټرای وکړئ چې د خپل ډیوټیز نه د دغې 2-3 ډیوټیز کوم چې پخوا لیکلي چې یاره تعلیم حاصل کا، جاب حاصل کا، سکیل حاصل کا، فیملی جوړه کړه، بس مړ شه. زما دا سوچ دی چې یاره د دې نه هټ کر چې کوم دی نو موږ له اوس راوتل پکار دي، په سوشل اکټیویټیز کې حصه اخیستل پکار دي، د دې نه علاوه په پولیټکس کې حصه اخیستل پکار دي، هر څیز باندې نظر ساتل پکار دي او دا زموږ ریسپانسبیلیټي هم ده. لکه که وګورې د ریلیجن په حساب سره، د سوسایټي په لحاظ سره، د موږ د ملک په حساب سره، نو دا زموږ یو ریسپانسبیلیټي هم زه ګڼم. کاشف وقاص بھائی موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې تاسو موږ له خپل قیمتي ټایم راکړو. زموږ کوم ګران کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، د هغې سره خپل قیمتي اراګانې هغه شیر کړئ. ډېره مننه. او زه هم چې کوم دی نو ستاسو د چینل او د ټول ټیم چې کوم دی ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم او په فیوچر کې هم انشاءالله تعالی امید ساتم چې تاسو به همدغه شانتې موږ له زموږ سوسایټۍ له سپورټ راکوئ او زموږ چې څومره سټوډنټس دي موږ چې په کوم څیز باندې اغاز وچتو نو په هغې کې به انشاءالله تعالی ستاسو سپورټ انشاءالله تعالی امید ساتم چې تاسو موږ له مننه. ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل، ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل، داسې مړ شه چې ته خاندې خلک جاړي. یقینا ګرانو کتونکو کاشف بھائی چې یو ینګ نوجوان دی، یو ینګ هلک دی، خو هغه د دې قوم دپاره، د معاشرې دپاره، د دې ځوانانو دپاره یو سوچ لري، یو ویژن لري، یو فکر لري. هغې ته موږ داد پیش کوو. زموږ هم انشاءالله دا کوشش وي چې دغه شان ځوانانو ته موږ کوریج ورکړو، دغه شان ځوانانو ته موږ کریج ورکړو، هغې راوچت کړو او د دې معاشرې دپاره، د دې قوم دپاره، د دې ملک دپاره، د دې علاقې دپاره هغې څه کار وکړي. یقینا چې دې ته موږ داد پیش کوو. زما د پروګرام ټیم چې دی نو هغه په ختمېدو سره دی. تر بل پروګرام پورې درنه زه د پروګرام قربان او بادشاه اجازت غواړم. په لوی او مهربانه الله سپارم. د الله په امان.